السلام علیکم ملګرو. شاهنواز دانی تقریبا ځان خپل کرکټ کیریئر چې کم دی په خپل ختم کو جی. شاهنواز دانی ټویټ کړی دی چې زه ولې د ایشیا کپ د پاره یا د کم افغانستان سره سیریز دی ون ډے د پاره زه ولې نیم سره کړل شوی. داغه ټویټ ساجيبان دا سره غ ټویټ کړی چې زه ولې نیم سره کړل شوی، زه پیسر نه يم، آیا زه فاست بالر نه يم. او دای هم په دغه کې ویلي په خپل ټویټ کې چې دغه پریس کانفرنس کم کې دوه کم چې انضمام الحق پریس کانفرنس کړو د سلیکشن حواله سره. نو په دغه پریس کانفرنس کې داس یو صحافي نو چې هغه زماره لپاره आवाज اوچت کړو چې شاهنواز دانی مول نه سلیکټ کړی جی. دا شاهنواز دانی ټویټ ته چې په دې باندې د پاکستان کرکټ بورډ د شاهنواز دانی نه ډېر سخت ناراضه شوی دی. دینه علاوه شاهنواز دانی چې کم دی دومره د کماکلتوب کار کړی چې یو کس کمنټ کړو په ټویټر باندې هغه جواب ورکړو چې مطلب چې ته پکې ټیم کې نه نو مونږ خوشحال یو. نو هغه هم شاهنواز دانی یو عام کس له هم جواب ورکړل لکه دومره ام چې ورکار د کړی د تاسو له یاد وي په جنید خان د ثوابي فاست بالر چې کم دی داغه کیریئر څنګه ختم شو. 2011 ورلد کپ کې هغه سلیکټ کړل نه شو، 2011 او 2019 ورلد کپ کې هغه سلیکټ کړل شوی نو چونکه 2017 چیمپیون ټرافي کې هغه محمد عامر سره د انډیا خلاف ډېر ښه بالینګ کړو. دین علاوه هغه ډېر ښه پرفارمنس شاهنواز دانی نه د جنید خان ښه پرفارمنسز پراته دي. هغه د 2019 ورلد کپ د پاره سلیکټ نه کړل شنو داغه یو تصویر راغلو چې په خله ټیپ لګول اس ټویټ نو کړی صرف دغه یو تصویر لاغلو چې داغه په وجه د جنید خان ټول کیریئر پی سی بی والا ختم کو چې ته ولې د پی سی بی خلاف تاسو تصویر ورکړی. یا اوس شاهنواز دانی د پی سی بی خلاف دومره غ ټویټ کړی دی. بیا چې کم راشد لطیف هم دی کې جواب ورکړی. راشد تاسو د پسکرین باندې تصویر هم ښکاري چې راشد لطیف ولا دا تصویر شیر کړو چې دا پاکستانی پیسرز دي چې د اکانومي ورسه خولي د تصویر کې تاسو لخکاره هم شو. نو په دې په جواب کې ولا هم شاهنواز دانی ولا خپل ریکارډونه ورلګل چې زما هم دا ریکارډ دی لکه یو قسم لده په زور باندې پی سی بی سره زور چلای چې زما ول نیم سلیکټ کړه. خو چون کې دا شاهنواز دانی نه خخه بالران چې کوم دی هغه دغه لکه زمان خان لا پکارو چې هغه ټویټ کړو چې هغه څومره ښه پرفارمنسز ورکړي دي. شاهنواز دانی که تاسو وګورئ نو دا غزه په ټیم کې نه جوړیږي. دا غزه په ټیم کې ځکه نه جوړیږي چې هغه نه خخه بالران چې کوم دی هغه الریډي د ټیم حصہ ده او هغه نه خخه بالران چې کوم دی هغه نه دي سلیکټ کړل شوی. چې تاسو لمه مثال د زمان خان درکو. زمان خان سکه چې محمد حسنین هم د سلیکټ کړل شوی. څومره پیس ته هغه سره څومره سپیډ د شاهنواز دانی نه هغه سره زیات پیس ته او په بیټینګ کې هم د شاهنواز دانی نه لږه بیټینګ کوي چې کواله شي اټ لیست. شاهنواز دانی چې کم دی خپل کیریئر په خپل ځان له خراب کو. او سویم چې پی سی بی د مکور کې سویم چې پی سی بی د پاکستان انټرنیشنل کرکټ ټیم لراولي چې ته په انټرنیټ چې ته په میډیا باندې پبلک سره خپل ټویټ شریک او ته ریکارډونه خلکو لخوا چې زما خدا ریکارډ دی او ما په ټیم کې ولې نه اخلي. مطلب هغه څنګه د کلیا کرکټ نه لکه دومره ام چې ورکار د کړه دی که یو کس پی سی بی نه سګیله هم وینو هغه پی سی بی کوټ سره کینی خپل د پی سی بی چیرمن سره کینی وای ول چې چیرمن سه بیا کوټ سه زما دا مسله ده زم ولې نیم سلیکټ کړي. نو ول تسلی ورکی چې خیر د تا بس سلیکټ کو یا فلانې دی یا ډنګړې دی یا مطلب نو تب څومره فاست بالران په دې سکواډ کې ورچې الریډي ګوره د پاکستان په دې ایشیا کپ سکواډ کې څونه فاست بالران دي. ګوره یو نسیم شاه شو، حارث رؤوف شو، شاهین افریدی شو. تبا خامخا میچ کې چې کوم دی فاست بالران درې روبې ځکه ایشیا کنډیشن چې کوم دی تبا ځان سره خامخا درې یا دوه سپینران بالران لوبې ایشیا کنډیشن کې. نو ته ټول فاست بالران نشي لوبولې په میچ کې الریډي حارث رؤوف ته شاهین دی او بل فاست بالر تاسو سره فهیم اشرف هم د چې به هم د میچ حصہ وي هم یو مطلب میډل اډر بیټسمن هم دی ال راونډر دی ځان سره یو ال راونډر فاست بالر هم لوبې. نو هغه فهیم اشرف ته نسیم شاه دی، شاهین افریدی شو، شاهین شاه افریدی شو، حارث رؤوف شو. نو نور هم په بنچ باندې هم فاست بالران ناشتي. خو دی وای چې نه مال مو چانس ولې نه درکړ ځان له خپل کیریئر خراب کو. تاسو دې حواله سره سوای د ویډیو کتلو زیات مننه. خپل رائے موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.